قدرمنو کتونکو د برانه د هلک را پرېوته او دا دې مړ شو. وړي یې دا دغه پل باندې چې کوم بره کسان ولاړ دي تاسو وینئ چې دا د برانه راوغورځېده او دغه ولاړ دي بلکل په غاړو غاړو ولاړ دي. نو وختي مو د خلکو ویل چې یاره تاسو دې ځای نه خوښئ دوی نه منله. دا پېژنګلي دا څوک و یار دا څنګه چلو شو دا څوک و دا د اټک پل چې کوم دی هغې کې چې ورته کمې کنټینر جوړې کړي دي تاسو دا کتی شئ دا ګیر چاپېره کسان ولاړ دي. یو کس پکې ژوند د لاسه ورکړه اجازه داسې چلو شو دا کوم ځای را پرېوته دا کوم ځای را پرېوته غر څه کوي نور دي وایي چې نور کسان هم ګیر دي. دا تاسو په دې ځای ټک پل چې کوم لاندې څه ده هغې نه دا حالات تاسو کتی شئ. او که د پاکستان تحریک انصاف چې کوم لانګ مارچ دی هغې کارکنان په ګڼ شمېر د خیبر پښتونخوا نه راغلي دي خو دا اوس وګورئ دا کسان هم دې کنټینر کې ګیر دي. دا به تاسو ته ښکاري دا کنټینر پر دې خوا کولو باندې کوم کرین چې ودي اړم کړو د هغې شاته دا کسان ګیر شوي دي. هلته کې هم دغه وینه تاسو دغه کسان هم ګیر دي. دې وخت کې دا دوه کسان چې کوم دي دا نور هم ګیر دي. نو دا دلته کې د دې وخت صورتحال دی. دې کس څه پته ولګېد دا څوک وه دا تاسو کتی شئ دا کتونکو دا کسان اوس چغې وکړي چې کنټینر دې خوا کړی شي او کم کرینونه چې راغلي دي چې هغه دا کنټینر دغه ځای نه اخوا کړي. تاسو ګورئ دا دوه کسان چې کوم دی دغه ځای کې نښتي دي د یو په سر باندې پټکي یې تړلی دی سپوټی او بل کس پکې بیخي ګیر د خپې یې نښتي دي. دلته کې کارکنان چې کوم دی ولاړ دي خلک کوشش کوي چې یاره دغه کسان دې ځای نه محفوظ وباسي. دا وینئ دا تقریبا 3 کسان دي. یو دا کم کس دا تاسو وینئ دا جاړي د جړا په حالت کې دی. یو کس ولې تسلي ورکوي او بل چې کوم دی هغه دوه چې کوم دی هغه په ټپه باندې نښتي دي هغې بلکل خوځېدي نه شي ړق نه وایي. دا خلک د دوی څه تماشه کوي او څه چې کوم دی دغه ځای کې کوشش کوي چې یاره دا کسان دغه ځای نه وباسي. مشکل صورتحال دی. یو کس پکې ژوند هم د لاسه ورکړو همد دغه ځای نه بره را پرېوته په دې غاړه باندې ولاړو او چې څنګه کنټینر له هغې د هغه اړخه دیکه ورکړه نو د هغې نه پس دغه دیکې سره د کنټینر دیکې سره د هلک لاندې همدې کاڼو له راغی. کاڼي تاسو وینئ او بلکل په ټکي باندې دغه هلک ژوند د لاسه ورکړه. دا د پاکستان تحریک انصاف لانګ مارچ دی چې د اسلام آباد په لو روان دی او دوی وایي چې یاره موږ موجوده حکومت چې کوم دی د لاسپوڅي حکومت دا موږ نه منو. خو خبر دې حد ته راورسېده چې دې وخت کې پکې یو کس ژوند د لاسه ورکړه او تقریبا 3 کسان چې کوم دی دغه مشکل حالاتو کې اوس دې وخت کې ګیر دي. زخمیان شوي هم دي. قدرمنو کتونکو د یو کس پرې خبره ووته دا خپه به تاسو ته په دې فوټه چې ښکاري دا زخمي شوې ده. نو ډېر د مشکلو حالاتو سره مخ دي. دا اوس دا خلک وایي چې یاره دا کسان موږ په څه طریقه باندې محفوظه راوباسو او دا صورتحال دې وخت کې مشکل شان ښکاري. دې ته اوس کوشش کېږي چې یاره د هغه اړخه کنټینر چې کوم دی لرې کړی شي. کرینونه راغلي دي او کرینونه به دغه ځای نه دا کنټینر ښه ټیک ټاک طریقې سره وباسي نو هلې به دا هلکان چې کوم دي دا ځوانان دا به د دغه ځای نه وځي.
کتونکو دې وخت کې چې ورسره دا کم دوه هلکان تاسو وینئ دا نو دی کوشش کوي چې موږ د هلکان لوباسو خو دی پخپله د دې پل په دې غاړه باندې ولاړ دي او امکان داسې دی چې که لږ حالات ګډوډ شو نو چې امکان د خدای دې نه کړي خو د دین د راپرېوتو خطره ده ځکه چې دا غاړه ده او لاندې تاسو وینئ دا بیا لاندې پل ده د کاڼو لاندې دا ځمکه ده په کاڼي دي په هغې باندې نو دا تاسو د دې د حرکتي شي یو کس چې کوم دی هغه ته نه په محفوظه حالت کې وته دا دی دا وینئ تاسو او دوه کسان چې کوم دی هغه تر اوسه پورې دې کې ګیر دي